السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم مصیبت، تکلیف او آفت نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراضو، مصیبتونو، اچانکي غمونو نه په امن کې وساته. عزتمندو، ما نن ستاسو دپاره ډېره یو مجربه او د مقصدونو او د تمام حاجتونو چې کم حاجت ډېر مشکل حاجت وي او نه پوره کېدونکی حاجت وي، د هغې دپاره وظیفه راوړې ده. نن سبا د هر سړي خامخا څه نه څه حاجات وي، او داسې قسم حاجات چې هغه نه پوره کېدونکی حاجت وي، د هغې دپاره دا وظیفه ډېره مجربه ده، ازمایلی شوې وظیفه ده، پاورفول وظیفه ده. او دا وظیفه خاص ته د منګل د ورځې څخه، موږ ورته د نښې ورځ وایو، ځینې خلک ورته د منګل ورځ وایي. نو عزتمندو، دا د منګل د ورځې سره خاص وظیفه ده. وظیفه ډېره ازمایلی شوې وظیفه ده، طاقتوره پاورفول وظیفه ده. دا وظیفه به د منګل د ورځې د نور راختو نه واله تر د نور پرېوتو پورې دا وظیفه کول دي، چې تاسو ته هر ټیم هر ځای کې وخت میلاو شي، نو په دغه وخت کې دا وظیفه کول پکار دي د منګل په ورځ باندې. خو وظیفه به په اودس کې کول پکار دي، او د وظیفې دپاره شرایط دا دي چې 5 وخته به مونځ هم ورسره وي، فرض مونځ کول به پکار وي. بل دا ورسره لازمي دي چې په خېټه کې حرام نه وي، د حرامو ذره هم نه وي، ځکه چې په خېټه کې انسان په بدن کې څه قسمه حرام وي، نو د 40 ورځو پورې عبادات نه قبلیږي، نو دعا به څه قبوله شي. نو د دې وجې نه د حرامو نه به ځان ساتل پکار وي، زمونږ په خېټه کې زمونږ په بدن کې حرام نه وي. او بل د مونځ د فرض مونځونو پابندي به ورسره لازمي وي، ځکه چې څوک د فرض مونځ پابندي نه کوي، نو هغه د الله تعالی ګناهګار بنده دی. نو چې د الله تعالی ګناهګار بنده شي، نو د هغه به دعا څه قبوله شي. الله جل شانه به د هغه فریاد او د هغه اواز او د هغه دعاګانې به څه واوري. نو دې وظیفې طرف ته اوس راځو. وظیفه دا ډېره اسانه ده، د منګل په ورځ ده. نو څه شی دي؟ اول به درود پاک په نبي علیه السلام باندې ووایئ، 3 ځله وي، 15 ځله وي، 7 ځله وي، 11 ځله وي، هر څومره چې تاسو ته اسانه او ممکن وي هغه به ووایئ. بیا به 700 ځله 700 مرتبه حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل، دا به بیا 700 ځله ووایئ. نو د هغې نه پس به بیا 3 فیرې وي، که 5 فیرې وي، که 7 فیرې وي، او که 11 فیرې وي، یعنی دا به درود پاک په نبي علیه السلام باندې ووایئ. او د هغه مقصد او حاجت دپاره به دعا وغواړئ چې کم ډېر مشکل ترین او نه پوره کېدونکی حاجت وي. الله جل شانه به ضرور په خپل فضل و کرم سره او د دې وظیفې په برکت سره ستاسو دا حاجت پوره کوي، ستاسو دا مقصد به خامخا پوره کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.